السلام علیکم. په ملک کې د مایوسۍ یو داسې طبعي هوا را چلېدلې ده چې خلک پریشان دي چې څه به کوو، او دې ظالمانو د ملک هغه حل وکړو چې هر سړی دا سوچ کوي چې ملک نه به ژوندی څنګه تښتو. په تیر 3 کالو کې د پاسپورت جوړولو کې په دغه کې 61% اضافه شوې ده، او په تیر یو کال کې 64 لاک خلکو پاسپورت جوړ کړی دی. دا تیر کال 39 لاک او دې کال کې 64 لاک خلکو پاسپورت جوړ کړی دی، ځکه چې په څه طریقه وایي کو د ملک نه وتښتو او ژوند مو بچ شي او د بچو سره مستقبل مو جوړ شي، ځکه چې دوی خو ملک داسې حل ته رسولی دی چې اوس به ته موټر سایکل خرڅې، والی به خرڅې، ګډه بیزه به خرڅې، نو بیلونه به ورکې، نو چې د موټر سایکل د بیلونو له خرڅ کړې نو خورې به څه او څکې به څه او ژوند به څنګه تېرې. نو الله دې زموږ په ملک رحم وکړي، خو څو پورې چې دا نااهله مسلط دي. او بل بدقسمتي څه شوه چې مونږ به د خپل ادارو سره ډېر مینه کوله، د فوج سره به د خلکو ډېره مینه وه، خو دا مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ چې دې پیرېلی مسلط کړي دي، نو عوام دا ګڼي چې دا د دوی د سهولتکارۍ نه بغیر نه دي شوي، نو د دوی د نااهلۍ بوج ټول په فوج راغی. خلکو فاصله د فوج سره ګیلې معنی په دې دي د اسټیبلیشمنټ سره چې دا نااهله هغوی مسلط کړي دي، نو دا مونږ چې کم په مشکل حالاتو کې یو دا د دوی د وجې. نو څومره چې د عوامو او د ادارو منځ کې فاصلې راځي، دا ریاست ته ډېر نقصان کوي. د خدای دپاره د عوامو دا ګیلې ختمې کړي، دا فاصله ختمه کړي، دا ټول خلک د خپل فوج سره مینه کوي، خو ګیلې معنی به جوړیږي ځکه چې ژوند خودکشو ته راغلی. نو چې یو سړی خودکشي کوي یا د بل په عزت بیا څه کوي؟ سوچ به وکړي، په سوچ کې څه ګناه نشته.